بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د ارشاد الصرف 22 نمبر درس دی او باب اول صرف کبیر فعل مستقبل معلوم مؤکد تاکید پکې وي بالام و نون ثقيله د لام په ذریعه سره او نون ثقيله د لام او نون ثقيله د دوانه په فعل مضارع کې تاکید پیدا کوي. باب اول صرف کبیر فعل مستقبل او مستقبل کې چې او معلوم دی چې فاعل به معلوم وي او مؤکد دی چې تاکید دی پکې او بالام یعنی د لام په ذریعه سره چې فعل مضارع په شروع کې بلام راځي و نون ثقيله او په اخره کې به نون ثقيله راځي نو دا په فعل مضارع کې ډیر زیات تاکید پیدا کی. یضرب معنی راغه وخل کوي یا به وکي لا یضربن معنی راغه به خامخا وخل کوي ٹھیک شو او ینصر معنی راغه مدد کوي یا به وکي لا ینصرن معنی راغه به خامخا یا ضرور به ضرور مدد کوي. لا ینصرن معنی ته ضرور به ضرور هم کولای شي خامخا په پښتو کې کولای شي. نو لا ینصرن معنی را هغه یو سړی به ضرور به ضرور مدد کوي یا هغه یو سړی به خامخا مدد کوي په راتلونکي وخت کې دا مستقبل سره خاص ده. نو ګورئ واحد مذکر سره به په شروع کې به لام تاکید ولګي دا لام هم د تاکید دپاره دی او دا نون ثقيله چې دا هم د تاکید دپاره دی. نو یضربو کې ډبل تاکید پیدا شو دو چند تاکید پکې پیدا شو یو د لام تاکید یو د لام په ذریعه سره پکې تاکید پیدا شو یو د نون ثقيله په ذریعه سره پکې تاکید پیدا شو. نو مونږ وایو هغه یو سړی به ضرور به ضرور خامخا وهل کوي په آینده زمانه کې په راتلونکي وخت کې به هغه یو سړی خامخا وهل کوي. حاجی د دې لام تاکید خو بس ساده د عام فعل مضارع صيغو سره ولګي دې کې تخکته لږ مونږ ته باس کومه. ګورئ مونږ سره په دې فعل مضارع کې درې قسمه صيغې وي د یو ګورئ د یو په اخره کې پیش وي لکه ګورئ یضرب واحد مذکر صيغه ده د په اخره کې پیش دی. بیا تضرب واحد مؤنث صيغه ده بیا پسې بل تضرب دی دا واحد مذکر حاضر ده او بیا پسې واحد متکلم ده اضرب او بیا پکې ورسره تثنیه و جمع متکلم ده نضرب. نو دا پنځه داسې صيغې دي چې دا اخري حرف با ده په دې با باندې پیش دی یضرب تضرب اضرب نضرب. نو یو مونږ سره په فعل مضارع کې د اخره کې چې پیش وي یو قسم صيغې را سره دا دي. دویم قسم صيغې را سره داسې دي چې د هغې په اخره کې نون اعرابي دی نون اعرابي. نو هغه څلور د تصنیې صيغې دي یضربانی بیا یو ځل یضربانی دی او درې ځل تضربانی دی. دا یو یضربانی دا تثنیه مذکر غایب ده دا دویم تضربانی تثنیه مؤنث غایب ده بیا پسې دریمه تضربانی تثنیه مذکر حاضر ده مذکر حاضر بیا پسې څلورمه تضربانی چې دی تضربانی دا پسې تثنیه مؤنث حاضر ده او بیا پسې په پنځم ځای باندې یضربان بیا دی تضربین. نو یضربون دا د جمع مذکر غایب صيغه ده یضربون جمع مذکر غایب صيغه ده. بل ورپسې دی تضربون دا جمع مذکر حاضر صيغه ده تضربون جمع مذکر حاضر صيغه تضربون. او بل ورپسې دی تضربین. نو دا تضربین چې دی دا واحد مؤنث حاضر صيغه ده نو دا موږ سره دوه قسمه او دریم قسم دی یضربنا دا جمع مؤنث غایب صيغه ده او تضربنا دا جمع مؤنث حاضر صيغه ده تضربنا. نو ګورئ پنځه او اووه دا پنځه چې دی د اخري حرف باندې پیش وي او دا اووه صيغې داسې دي د دې د اخره کې چې دا کم نون دی دې ته نون اعرابي وایي او دا دوه صيغې یضربنا او یضربنا جمع مؤنث غایب او تضربنا جمع مؤنث حاضر. نو د دې د اخره کې چې دا کم نون دی دې ته نون جمع مؤنث هم وایي نون ضمیر هم ورته وایي دا نون اعرابي نه دی
په دې نور اوو صيغو کې یضربان تضربان 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 یضربون تضربون تضربین د دې په اخره کې چې دا کوم نون دی د نون اعرابي وایي او د کوم صيغو په اخره کې چې پیش دی نو د دې صيغو ته پیش والا صيغه وایي دا 15 صيغې دي یو واحد مذکر غائب بیا پس واحد مؤنث غائب بیا واحد مذکر حاضر بیا واحد متکلم او تثنیه و جمع متکلم د دې په اخره کې پیش وي په اخیری با باندې پیش وي ټیک شو نو کله چې دې سره د پیش والا صيغو سره موږ نون اعرابي لګو چې کله دا چې د پیش والا صيغو سره چې کله موږ نون ثقيله لګو د تاکید والا د نون ور سره لګو نو دا پیش چې دا به زبر کی نو ګورئ یضربن یضربن نو ګورئ دا پیش په هغه به زبر کوي دا تضرب دی نو چې د سره موږ نون ثقيله لګو تاکید پکې پیدا کوو نو دا به تضربن نشي دا پیش په زبر کی دا تضربون تضرب دی تضرب او دې سره چې کله موږ نون ثقيله لګو نو دا پیش په زبر کی تضربن او دا اضرب دی نو چې کله ورسره نون ثقيله ولګو دا نون ثقيله نو دا پیش په زبر کی اضربن او دا نضرب دی نو دا به نضربن کی دې سره چې نون ثقيله د تاکید د پاره ولګیدو نو یضرب معنا دا ایو سړی وخل کوي یا بو کی یضربن معنا دا ایو سړی به ضرور وخل کوي تضرب معنا دا ایو خزه وخل کوي یا بو کی تضربن معنا دا ایو خزه به ضرور وخل کوي نو اوس هم پکې دا د ضرور معنا پیدا کړه او د حال معنا د ختم شو او په شروع کې پکې لام مو لګا لام تاکید مو لګیدا ٹھیک شو نو چې کله دا د پیش والا صيغونه مخکې د پیش والا صيغو سره چې کله مونږه نون ثقيله لګو نون ثقيله دا د تاکید والا نون نو دا پیش په دغه کې زبر کوي دا پیش په زبر کوي ٹھیک شو او چې کله مونږه د نون اعرابي والا صيغو سره نون ثقيله لګو کنه نو د دې ټولو صيغونه به نون اعرابي ختم کی یضربانی چې دا یضرباکو تضربانی تضرباکو دا بنم تضربانی چې دا هم تضربا شو دا بل تضربانی تضربا شو یضربون چې دا یضربو شو او تضربون تضربو شو ٹھیک شو او تضربی چې دا تضربی شو تضربی ٹھیک شو د دې نون اعرابي ختم شو اوس په دې سره موږ نون ثقيله لګو نو کلم چې د نون ثقيله نه مخکې الف وی کنه یضربان دی د سره نون ثقيله لګوم دا نون مشدد یضربان او اوس چې کله د نون ثقيله نه مخکې الف وی نو نون ثقيله باندې بزیر راځي یضربان او دا تضربانی نو د سره چې نون ثقيله ولګي نو د دې نون ثقيله نه مخکې چې الف وی کنه نون ثقيله باندې بزیر راځي تضربان بیا تضربانی نو دا به هم تضربان نشي بیا تضربانی دی بیا به دا د نون اعرابي خو د نون ثقيله د وجه ختم شو نون ثقيله چې اوس راغی دا به تضربان نشي دا یضربون دی نو کله چې دا یضربون دی یضربون د جمع مذکر غائب صيغه دې سره چې کله مونږ نون ثقيله لګو نو اول خو د نون اعرابي ختم کی او بیا د واو هم ختم کی چې دا نون ثقيله ورسره لګي کنه نو بیا ورسره د واو هم ختم کی نو یضربو چې وکړه یضربو هغه به یضربون نشي یضربون او تضربو چې د هم دا واو ختم شي چې نون ثقيله ورسره لګو نو دا به شي تضربون دا تضربی دی نو دا به د دې نه به د ایام ختمه کی نو تضربین بشي تضربین ٹھیک شو نو دا خو نور د نون اعرابي والا سره داسې شو دا چې کوم وو کې نون اعرابي نو هغه نه د نون ثقيله نون اعرابي ختم کو ٹھیک شو اوس یضربنا تضربنا دی نو دای سره چې کله نون ثقيله لګيږي کنه نو دا یضربنا تضربنا دا مبني صيغه دي مبني دي دا نور چې دا مبني نه دي او دا یضربنا تضربنا دا دوه صيغې په فعل مضارع کې دوه صيغې دا مبني دي او دوله صيغې دا دغه دي معرب دي اوس دا یضربنا تضربنا لري دای سره چې کله مونږ نون ثقيله لګو نو بیا بس کوي بیا به ورسره هغه شانتي نون ختمي نو د دې دا نون نه ختمي نو یضربنا تضربنا دا دوه د جمع مؤنث صيغې چې دي نو دای سره داسې کار کوي چې دای سره به دا یضربنا تضربنا سره به نون ثقيله مولګي دې سره به نون ثقيله مولګي نو دا یضربنا دی نو دې سره لاندې بل نون مولګوا نون ثقيله مور سره ولګوا نو یضربنا او نون ثقيله نو اوس په د نون ثقيله او د نون ضمیر دا یوځای شو نو دا یو بل سره نشي یوځای کېدی نو د دې په منځ کې به مونږ یو بل الف راولو هغه ته الف فاصل وای هغه الف په د نون ثقيله او د نون ضمیر په منځ کې راولو نو یضربنا شو
ٹھیک شو او دا نون ثقيله نه مخکې دا الف ته نو اوس په دې نون باندې نون ثقيله باندې زیرو لګي نو یضربنان یضربنان او ګورئ دا تضرب دی تضربن دی تضربن نه دا یضربنا او دا تضربنا دا جمع مؤنث حاضر صيغه ده نو دې سره به مونږ نون ثقيله مو لګو نو نون ضمیر او نون ثقيله بیا یو ځای شو نو دا بیا نشي یو ځای کېدی نو د دې دوانو جدایي لپاره به مونږ یو الف راولو هغه الف نوم دی الف فاصل معنا دا جدا کولو والا یعنی چې نون ضمیر او نون ثقيله یو بل نه جدا کوي نو هغه الف ته وایي نون الف فاصل نو بیا د نون ثقيله نه مخکې الف راغی نو چې کله د نون ثقيله نه مخکې الف راشي په دې نون ثقيله باندې مزید راځي نو یضربنان او تضربنان هغه ټولې ښځې به ضرور وخل کوي او تضربنان تاسو ټولې ښځې به ضرور وخل کوئ او د دې په شروع کې دا لام مو لګوه لام نو دا لام ګوره فعل مضارع کې لام تاکید فعل مضارع کې اس تبدیلی نشي راوسته لام تاکید فعل مضارع کې اس تبدیلی نشي راوسته نو دا یضربو چې یضربو دا لا یضربنکو او یضربان نسشو لا یضربنان او یضربون دا بلا یضربن شي او تضربو دا بلا تضربن او تضربانی دا بلا تضربان او یضربنا دا بلا یضربنان دې سره د نون ضمیر او نون ثقيله دا نون ثقيله دی او دا دې خو نون ضمیر دی نو د دې دوانو یو بل سره نه لګي نو مینس کې پکې دا الف فاصل راغی نو لا یضربنان بیا واحد مذکر حاضر تضرب دی نو د باندې د چې نون ثقيله لګي نو دا پیش په زبر شي تضربن شي او لام تاکید مر سره لګا لا تضربن دا تضربین نو کله دې د دې هغه نون اعرابي دی بیا چې دې سره کله مونږ د نون ثقيله ورسره لګيږي نو اول خو باندې نون اعرابي ختم شي نون اعرابي چې ختم شي او بیا ورسره د نون ثقيله مونږ لګو نو د دې تضربین به ایام ختم شي تضربي چې هغه تضربي پاتې شي تضربي ایام هم ختم شي او نون ثقيله ورسره بیا ولګو نو تضربن بشي لا تضربنان دا د جمع مذکر دا یو صيغه ده جمع مؤنث حاضر صيغه ده دا تضربنا او د سره لام تاکید مو لګا نو لا تضربنا او بیا ورسره نون ثقيله چې لګي نو دا نون ضمیر او نون ثقيله یو ځای شو نو نشي یو ځای کېده نو د دې په منځ کې الف فاصله هم راوستو نو لا تضربنان نشو بیا لا اضربن او لا نضربن دا اضربو زو خلکم یا وکم نو لام مر سره وګه لا اضربو زب خامخا وخلکم یعنی زب ضرور وخلکم او بیا ورسره نون ثقيله مو لګوا نو هغه یضربو چې دی اضربو هغه پیش هغه د نون ثقيله د وجه نه زبر شو دا ما پنځه پیش والا صيغه لیکلي هغه کې دا واحد متکلم غم دا نو اضربن چې دی هغه اضربو چې هغه اضربن نشو اضربن د نون ثقيله هغه پیش زبر کو بیا نضربو دی نو د نون ثقيله دا د نضربو دا بال باندې پیش هغه زبر کو نو لنضربن ٹھیک شو اوس د دې موږ ترجمه لیکو نو دا اولی صيغه لیکلي واحد مذکر غایب هم لیکلي لا یضربن معنا راغی یو سړی به ضرور وخل کوي په راتلونکي زمانه کې یعنی په راتلونکي وخت کې او تسنیه مذکر غایب نو د دې لا یضربان معنا را هغه دوه سړي به ضرور بالضرور وهل کوي په راتلونکي زمانه کې په راتلونکي وخت کې ٹھیک شو او دا جمع مذکر غایب یضربون نون اعرابي ته ختم شو یضربو پاتې شو بیا چې مرسله نون ثقيله ولګوله نو هغه واو هم ته ختم کو یضربون شو نو لا یضربون معنا هغه ټول سړي به خامخا وهل کوي هغه ټول سړي به ضرور بالضرور هم ویل شي او خامخا هم ویل شي ضرور بالضرور وګوره دا دی دې سره پکې تاکید پیدا شو وهل کوي ضرور بالضرور به وهل کوي بیا تضرب واحد مؤنث غائب صيغه نو واحد مؤنث غائب صيغه تضربو دي دې سره چې نون ثقيله ولګي نو هغه پیش زبر کو نو تضربن شو او لام تاکید مرسل لګا لا تضربن هغه یو خزه به خامخا وخل کوي هغه یو خزه به ضرور بالضرور وخل کوي یا خامخا وخل کوي
ضرور بالضرور وهل کوي په راتلونکي وخت کې. بیا تسنیه مؤنث غایب لتضربان هغه دوه ښځې به ضرور بالضرور یا خامخا ضرور بالضرور یا خامخا وهل کوي. ها بیا جمع مؤنث غایب لیضربنان هغه ټولې ښځې به ضرور بالضرور وهل کوي. جمع مؤنث غایب هغه ټولې ښځې به ضرور بالضرور وهل کوي. ٹھیک شو؟ نو دا خو د لیضربن لیضربان لیضربن لتضربن لتضربان لیضربنان د دې ترجمه وشوي. اوس راځو د واحد مذکر حاضر تضربو صيغه ده دې سره نون ثقيله ولګېدو نو هغه د تضربو د با هغه پیش زبر کو نو تضربن شو تضربن نو لا تضربن تبا ضرور بالضرور وهل کې. یو سړی ته وای ته یو سړی به ضرور واحد مذکر حاضر ده وای ته یو سړی به ضرور بالضرور وهل کې نو موږ ورته ولیکو تبا ضرور بالضرور یا خامخا ضرور بالضرور وهل کې په راتلونکي وخت کې. ٹھیک شو؟ لتضربان تسنیه مذکر حاضر ده لتضربان تاسو دواړه سړي به ضرور بالضرور وهل کوئ یا تاسو دواړه به خامخا یا ضرور بالضرور وهل کوئ. او دا جمع مذکر ده تضربون نو دا تضربن شو تضربن تاسو ټول سړي به تاسو ټول سړي به ضرور بالضرور وهل کوئ. تاسو ټول به ضرور بالضرور وهل کوئ. ٹھیک شو؟ بیا واحد مؤنث حاضر تضربین دې سره چې نون ثقيله ولګېدو هغه نون اعرابي او یا دې ختمه شوه نو تضربن شو لتضربن نو ته یوه ښځه به خامخا وهل کې نو دې ته به موږ وایو ته به دلته به ورته ولیکو ته به ضرور بالضرور یا خامخا که ضرور بالضرور لیکي او که خامخا لیکي ته به ضرور بالضرور وهل کې. یا بیا ښځې ته وایي ته به ضرور بالضرور وهل کې. تسنیه مؤنث حاضر نو دوه ښځې ته به اوس وایي لتضربان تاسو دواړه ښځې به ضرور بالضرور وهل کوئ. تاسو دواړه به ضرور بالضرور وهل کوئ. بیا جمع مؤنث حاضر چې دا لتضربنا نو لام تاکید په شروع کې لګي او نون ثقيله اخره کې لګي نو لتضربنان تاسو ټولې ښځې به یا تاسو ټولې به ضرور بالضرور وهل کوئ. ٹھیک شو؟ او لأضربن اضربو لام تاکید شروع کې ولګا نون ثقيله اخره کې ولګا او نون ثقيله په پیش له زبر ورکی نو لأضربن نون ثقيله به ځان مخکې حرف له زبر ورکی که پیش وي نو لأضربن زبا خامخا یا زبا ضرور بالضرور وهل کوم زبا ضرور بالضرور وهل کوم. نو دا ښځه ځان دا ویلی شي سړی ویلی شي. او تسنیه و جمع متکلم یعنی تسنیه مطلب دی چې دا نضرب صيغه دوه کسان هم ځان له استعمالولی شي او جمع چې دی د دوه نه زیات خلک هم ځان لپاره استعمالوي. نو نضرب دی نو شروع کې لام تاکید ولګوه اخره کې نون ثقيله ولګوه نون ثقيله نه مخکې حرف باندې که پیش نو هغه زبر کېږي نو لنضربن مونږ دوه یا ټول به ضرور بالضرور وهل کوو نو مونږ به ضرور بالضرور وهل کوو نو دا زمونږ سره د لام تاکید با نون ثقيله فعل مستقبل معلوم
او باب اول صرف کبیر دا موږ سره د دغه مکمل گردانو او ان شاء الله دا خو د فعل معلوم یعنی فعل مستقبل معلومو دینه پس په ان شاء الله بل درس کې فعل مستقبل مجهول گردان کو همدا صيغه به صرف به مجهول ته اړو نو دا زمونږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام